ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی، خو لر دی خوبر دی، ټولو ته سلامونه وایم. ګرانو کتونکو دا مهال زه په 400 کې په افغان کیمپونو کې موجود یم او دا A سیکټر دی. دلته څه 3 سیکټره دي او څه د زرو نه زیات خاندانونه دلته میشته دي. الحمدلله څونه عمر هم چې صحافت وکړو د یو افغاني به رانه ګیله نه وي. داسې خبره هم نه وي کړې، دا مې په ځان باور دی، یقین مې دی چې یو افغاني زما نه ګیلهمن وي یا د هغوی په حق کې. خو نن دلته کې دا لارې جوړې شوي دي، خو دلته دوی ته د اوبو مسلې پاتې شوي دي، خو د دوی په سر باندې د دې محکمې خلکو بارګیننګ کړی دی. نو هغه افسران هم وله نیغ کړي دي، خبرې هم ورته په ریډیو هم کړي دي، په ټي وي هم ورته کړي دي او په سوشل میډیا هم کړي دي. داسې ښکاري چې دا اوس زموږ نه مسافر دي. بیا یا نصیب دوی سره ملاقات کیږي نم کیږي، ځکه چې د دې نه غیر قانوني ټول وویستلی شو. دا ټول اوس قانوني دي. دا زما شاته چې تاسو وینئ دا قانوني دي. حکومت فیصله کړې ده، خو بیا هم د دوی غوښتنې هم دي او زموږ هم غوښتنې دي چې هر سړي له وخت ورکول دي. لکه اوس دا موږ نشو ویلی چې دوی به پاتې شي یا به دلته کې، ولې چې په ټول پاکستان کې دغه اپریشن روان دی. خو نن دغه افغانیان چې څه څیزونه خرڅوي نو زموږ دا خلک یې په نیم قیمتونه اخلي او د هغوی د هغه مجبورۍ نه پیدې اخلي. نو دا پیدې نه دی اخیستل پکار. دا هم زموږ وروڼه دي، پښتانه دي. 50 کال یې را سره تېر کړل. 50 کاله لا زموږ عمر نه دی. زموږ د عمر نه مخکې دوی پاکستان ته راغلي وو چې دلته کې میشته دي. په دې خټو لوټو کې دوی ژوند تېر که. دوی هره شپه د مسافرۍ تېره کړې ده. ګینې دې کې خدای پاک داسې افغانیانو کاروبار خو زموږ په پښتونخوا کې الحمدلله د ټولو نه غټ کاروبار و، خو د دوی د لوټو خټو دا کورونه ګورئ، دا دوی ځان له پاخه هم جوړولی شو، خو دوی ته پته وه چې پردې کټ د نیمې شپې وي. نو هغه سرمایه دوی بنده نه کړله او بار یې ښه غټ غټ کاروبارونه، دوکانونه، مارکیټونه، خو چې دلته کې راشي نو بیا یې په دې کور کې ژوند کوي. دا ولې چې بیا خبره چې مشرانو کوم متل کړی چې پردې کټ د نیمې شپې همدغه حالات دي چې نن دې وخت کې افغانستان زموږ د پاکستان نه په 100 چنده ښه دی، په پیسې لحاظ سره هم ښه دی، په کاروبار لحاظ سره هم ښه دی. او نن په ټوله دنیا کې اوچه میوه چې کومه ده، اگر چې ما د افغانیان نه راخوړلي، یو ورځ د نن نه څو کاله مخکې راغلی وم، یو بیټک کې داسې تنبو شان ځای کې ناست وم، مخې ته راته ډېر توتان او لالوي ټول پراته وو. نو دا ټول هغه وچې میوو والا دي. خو دغه ګیله تې موږ هم نه کوو، ځکه چې موږ به هم هغه شنق نه ادا کړی کوم وخت چې زموږ ادا کول پکار وو. زما په دې خبرو کې دا دی چې دوی به ځي، فیصله اټل شوې ده، پرېکړه شوې ده، خو دوی څه څیزونه خرڅوي او زموږ د پاکستانیان یې تېخلي، نو د دې نه پیدا مه اخلی او د دوی د مجبورۍ نه پیدا مه اخلی. دویم دا ځای به خالي کېږي، په کار دا ده چې انتظامیه چا زور وي که نه په 400 کې، نو دا شاملات دي دا به نیسي، دا ځینه به نیسي. موږ هغه مونډه دغه ته لاړو، هلته کې هېڅ هم نه دي پاتې. د نن کال یو نیم کال مخکې مومن ډیم چې کوم دی هغې سره مونډه چې کوم کیمپ و، نو هغه بلکل لوټې لوټې شوی دی. نو داسې به وي. بهرحال ژوند څنګه تېر شو، دې وخت کې دوی څه خبره نه ده شوې. ټیم ورکړی دی، دویم دغه یې ورکړی دی چې یاره اوس دغه قانوني بیا کارډونو والا بېګا په دې باندې ما یو تفصیلي رپورټ په دلبر ریډیو باندې چلولی دی او هغې کې ما هغه شعر ویلی و او هغه شعر چې کوم دی نو د تاسو سره هم لږ شانتې شریکوم، بلکې دا ما سره د افغان وروڼه ولاړ دي چې دوی هم را سره دغه شعر وولي او بس هغه ټیم کې چې کوم دی نو زما ذهن ته چې دغه خبره راله، وی بېوسي ده، وی بېوسي ده زړه مې روان دی، ګونګ ولاړ یم کابلي جانان روان دی. راواړه وه، ګونګ ولاړ یم کابلي جانان روان دی او زه له تا شمه صدقه جلال آباده، تا ته خپل جسد سپارلی باچاخان دی. زمونږ د دې ځای د ولی باغ بلکې د ټولې نړۍ هغه خستي باچاهان هغه افغانستان خوښ کړو او نن د هغه مزار په افغانستان کې دی.
نو ډېرې خبرې مې په اړه باندې دي خو یو مشر سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم ملک صاحب، څه نوم دی؟ زما نوم خو ملک محمد شفیق صافی صاحب دی او زه د سیکټریانو تعلق ساتم. کم چې روان حالات دي دا خو تاسو میډیا ګورئ ټایم په ټایم باندې او موږ هم ګورو. لکه حکومت فیصله چې څه کړې ده ګورنمنټ زموږ افغانانو دپاره هر وخت چې کړې ده موږ په هغې ورسره متفق شوي یو، خو د هرې فیصلې خپل یو ټیم وي، یو شرایط ورته برابر وي، یو اصول د هغې معلوم وي. دا چې کوم اقدام اوس دې ټایم سره شوی دی نو که زه تاته ووایم دلته چې کوم موږ سره 10-11 فیملیانې داسې اوسېدل چې هغوی د هغې لړیانو د وجې د تکلیفونو د وجې یعنې د ګردو بیماران ځان سره راوستي وو. هغوی غریبانانو دلته خپل هغه سامانونه چې تا ما او بل ورله کوم لوښی لرګی څه شی ورکړي نو هغه خرڅ کړه او هغه دوی ځان روان شو لاړل. اوس مزید د حکومت نه غوښتنه زموږ دا ده که په دې کې سرګدام کیدی شي دا کم چې اوس پاتې نو دا لا ټینشن او تکلیف دی. هلته زموږ ملک حالات داسې وي چې څه خو غربت دی هلته ډېر زیات او د غربت نه علاوه په افغانستان ایریا چې دا ټولو خلکو ته معلومه ده چې هلته ډېره زیاته یخني د میاشتو نه بعد چالو کېږي. نو سړي سره چې سرپناه نشته هغه به هلته څه کوي؟ په مالی مشکلات کې مخته دی، په ځاني مشکلات کې مخته دی، بیماریانو سره مخامخ دي. نو زما ریکوست دا دی حکومت ته چې دا کم دی که دی کې خیر دی اوس هم روکدام راشي نو د خلکو ته به څه نه څه تسلي میلاو شي، لکه ټیم د خیر دی ورکړي ورله مزید. لکه اوس 2 کاله کم خلک په کوټه راغلی دی نو هغه په یو میاشت کې څنګه وځي؟ د هغوی دلته چا سره پیسې ټاکې وي، د هغه سره چا پیسې ټاکې وي، هغه څیزونه هم نه کمپرم کېږي دی که اوس په دومره لږ وخت کې. اوس چې کوم تلي تاسو په میډیا باندې ګورئ چې د تورخم نه د لنډې کوتله پورې قطار ولاړ دی، لکه دواړه سایډه روډ بند دی، بلاک دی د کډو په وجه باندې. نو چې دې ځای نه هغوی روان شي نو هغه انتظامي نه دا ریکوست کوو، خواست ورته کوو، سوال ورته کوو چې تاسو مهرباني وکړئ دلته داسې یو اسان شرایط جوړ کړئ چې بس دوی درشي د هغه په ورځ ګنټه 2 کې انټري وشي او ولاړ شي. 4 ورځو نه ګاډي هلته ولاړ دي، خلکو ته ماشومان بیماران دي، چت نشته، د خوراک څښاک پروګرام ورسره نشته. نو بس زموږ دغه درخواست دی ته ملک صاحب دلته څومره خاندانونه څو سیکټري دي؟ دا 3 سیکټري دي، په دې 3 سیکټرو کې 1000 خاندانونه یا 950 خاندانونه ژوند کوي. ستاسو څومره وخت وشو دلته؟ دلته زه د 6 سال عمر کې راغلی وم او زما اوس 48 سال عمر دی. کله چې موږ دلته رالو دلته یو څیز هم نه و، دا مخبره وه دې کې واښه ولاړو او موږ چې پیله تامبوان ولګول واړه واړه ټینټونه موږ ته راکړه چې موږ ولګول موږ به د شپې د لړم په وجه باندې لاټین نه لګو یا شمه نه لګوله چې هغې ته به راغونډېدل. نو الانکه زما اوس دلته بچیان دي هغوی ودونه کړي نمسیمې دي ټیک شوه هغوی ته د سره دا احساسېږي چې موږ د افغانستان یو که هغه موږ بوز و هغه هلته موږ سره وخت هم نه تېروي. دې ځای نه که ملکان چې لاړ شي لکه د چکر دپاره لاړ شي خو دوی ته دا خاوره اوس دومره معززه شوې ده چې کومه خاوره کې تاسو په دې د ټول مشران پوهېږي چې یاره کومه خاوره کې یو ماشوم پیدا شو خاپوړی مړ هم دلته ښخ دي. زموږ دلته 350 کسان په استقام سرته مخبره ده نو 350 زموږ دلته شهدا او مطلب دا چې سپینګیرې ماشومان زنان دلته ښخي. ملک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړ کنه چې بار ښکلي ښکلي کاروبارونه دي د افغانیانو خو دلته په دې لوټو کې لکه مشران سره خو احساس شته چې ورځې به دې ملک نه ځو دی نه ځو دا که چېرته مونږ دا ګڼل که نه دا کل او پرسو مونږ سره نه کېدی نو زمونږ 42 سال دلته وشو نو یو کمزوره سړی هم 1000 خښته په کال کې لګولی شي. زمونږ به اوس دلته خپلې بنګلې پخې 42000 خښته چې ولکه نه بنګله جوړېږي خو دلته مونږ هره میاشت که نه نو په 2مه میاشت کې خو د خټو دیوال چې راوغورځېږي نو بیا مونږ دا خټې جوړې کړو دا ځان ته کوي چې یاره بس کال دی یا پرسو دی مونږ روان یو مونږ په دغه امید دلته ژوند کوو. او بارانونه چې شي دا ډېر کوټې راساسي دلته کې خو بالکل دلته چتونه را پرېوځي کوټې راساسي دا خلک تر ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. نو غوښتنه هم دا د ګورنمنټ نه چې زموږ دپاره یو متفقه فیصله وشي. اوس خو یو بله خبره شوې ده خو چېرته داسې افغانیان وي چې پاکستاني سره واده شوي دلته که هغوی له خو بالکل ازادي ورکړې داسې ودونه هم شوي یاره چې په هغې داسې ازادي نه ده میلاو هغه موږ تپوسونه کوو نه عدالت فیصله کړې ده هغې کې پرېکړه ده خو زه درته دا وایم چې دلته کې بس چې دې ځای نو سبې ودونه دې کې بالکل شته ډېر خاندانونه داسې شته چې هغه غریبانان ځان د میډیا مخې ته نشي راوستی خو موږ ته معلومات ده شته چې دلته پاکستاني او زنانو سره ودونه شوي دي د هغې بچیان دي په فیملیانې ته جوړې شوي دي. صحیح ګرانو کتونکو انشاءالله بیا به خبرې کوو بیا به دې ځای ته راځو څنګه چې د رور خبره وکړه وخت ورکول دي د دې نه پس هلته کې یخني ده بل په دې باډر باندې ما بېګا یو ویډیو کتله هغه ویډیو زه مجبوره کړم چې زه دې کیمپ ته راوستمه چې هغه وایي دویمه شپه د خوب هم نه دی کړی او سم خوړلي نه دي د سکل اوبه نشته مخ انځل خو ډېره لرې خبره ده نو دې طرف ته هم توجه پکار ده چې په باډر باندې د دوی وخت
کم ولګي. یوه بله دا خبره سپریم کورټ دا فیصله کړې ده، دا یو زنانه یو کیس جمع کړو پېښور کې او باقاعده ولې د اجازت ورکړې دي. کوم افغانیانو چې د پاکستانیانو سره ودونه کړي دي د هغوی دا ځای دی، هغوی ته بالکل چې کوم د شناختي کارډونه به هم جوړېږي او د هغوی خبرې ختمې دي. نو الله دې د دوی مل شي، دعاګانې به ورله کوو. زمونږ پښتانه وروڼه دي او ګرانو کتونکو دا ډېر خلک خبرې کوي، نو دا 50 کاله نه زیات شو زمونږ د پیدایش نه مخکې د افغانیان دلته کې راغلي دي. موږ وله په دې اړه کې ځای ورکړو او دوی موږ په دې اړه کې وساتلو. دوی سره د علاقې د خلکو یو ورورولي، یو تعلق او ځای په ځای روزګارونه، دا اوس دې وخت کې د زرو نه زیات خاندانونه دي. دې کې کله زیاتېدل کله کمېدل، د ډېرو خلکو پکې افغانستان کې کاروبارونه دي، دا نه چې شته کورونه ځمکې دي، خو چې دا 50 کاله مخکې کم راغلي دي. د ملک صاحب چې کومه خبره وکړه زما بچي ته خدای احساس نشته چې لړم نو لیدلې، دلته هغه سختې نه وي لیدلې چې په کوم تنبو کې هغه اوسېدو، لاټین به مې نه بلو، رڼا به م نه کوله، ډیوه لاټین اوس هم په دې ځینو کې شته دی. هغه ژوند تېری په دغه لوټو کې. الله دې مل شي، دعاګوی ورله او خدای دې کړي چې دې ځای نه ځي چې زموږ د 400 مینه ځان سره یوسي او څه ګیلې شکوي وي هغه هم رانه ختمې کړي او زموږ ورته ړونه کولو دي. الله دې راته هر ځای کې چې خوشحاله لري. مننه.